مقصد د امام بخاری دم الحیض ذکر کړي چې دم الحیض چې کله دا رحم مشغول بالنطفه شي بیا حیض ناراضي او دا امساک د دم حیض دا علامه شي د سشي د حمل د دې خدي بلکې علما ذکر کوي چې دا کم دم د حیض چې کم بند شي ممسک شي نو دغه ممسک دم چې دی دا غذا د ماشوم شي د په دې باندې لویږي نو بس په ویني باندې لویږي نو او ځکه حسن بصری وی ان یکون لابن آدم التکبر وقد خرج من سبیل البول مرتين وشو کنه دوزل دې د مجاز په لارې راغله دي او غذا چې کم دا هغه پلیته وینا وا ان بیا چې د دنیا تراشنه بریت تاوي او به قدم بغټ غټ اخلي او وای بچمان شما دیګری نشته ٹھیک شو کنه نو مسله مخکې ده باب كيف تهل الحيض بالحج والعمره ګور علماء کرام او صلحای امت دا حدیث مخکې تعویل دي مقصد چونکه د امام بخاری تراجم دي تراجم مقصد داوی چې امام بخاری ته داخې چې اے احمد خانه دا حایزه خذا کې احرام د حج تړي نو دا بسنګ تړي آیت د حیض وجود د احرام حج نه معنی دی او کې نه دې ځکه امام بخاری ته دوه خبرې خي یو دا چې وجود د حیض د احرام نه معنی نه دی په حالت ته حیض کې زنانه احرام تړل شي د عمرې وی کې د حج دیمه خبره چې کله حایزه احرام تړي نو د هر مرید احرام د پاره غسل کول پکار دي دا سنت ده نو آیا دا حایزه به غسل کوي او کې نه کې غسل کوي نو مقصد د غسل نه ادا کیږي او کې نه کوي نو سنیت پاتې کیږي نو سبا کوي د امام بخاری دی کې دوه خبرې ذکر کړي یو د جمهور مسلک چې دا به غسل کوي خو دا غسل د طهارت بني دا غسل د نظافت بوي او دغه غسل چې کوم دی نو دا بدیل لپاره مستحب وي اهل ظواهر وي چې دا غسل بدیل لپاره واجبي کې دی دا غسل ونک نو دا مجرم شوا منګو کې غسل ونک نو غیر مجرمه ده دی لپاره اتیان بالغسل او ترک غسل سدي سوا سوا برابر برابر نو معنی شو کیف تهل الحائض بالحج والعمره امنګ ویلو چې هغه ابواب چې امام بخاری په کیف سره شروع کوي هغه صلیخ دي ها ته ما پیر سے ته پریدا کرا زه دې پیر سے سره خبرې کوم انو هغه دیش دي او اوس پور چې کوم ابواب په عنوان د کیف سره تیر شو نو هغه دریو او دې جن دا سلورم شروع شو نو کیف تهل الحائض بالحج والعمره سرنګ به احرام تړي حایضه خذا په حج یا په عمره باندې امداد الله مصیب اس مکه کې ناس سبحان الله الله پاک دې موږ هم بوزي جی شابه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل بس حتى يحل بنحر هدي اگر چې د حدیث مخکې وی لیکن بار بار راغی ترجمه ضرورت خو نشته کنه چلو مخکې دا خاطر یو ټکی پکې وی ومن احرم بعمرتين کی چا احرام د عمره تړلی وی و اهدا اور هدیه لګلی وی فلا يحل نه پست فراغت د احکام د عمرینا فلا يحل دی بزام د احرام نه فارغي حتا يحل بنهر هدي تردی چې دی بزام حلالی یعنی فارغ کئی با دا احرامنا پا علالولو دا قربانی دا دم شکر پس دا پورا کولو دا افعالی حجنا جی
ومن احل بحج فليتم حجه قال فحج شابه ستخسره ومن احل بحج فليتم حجه او چې چا احرام د حج کړي نو هغه خپل حج پوره کړي استاد کتاب خدای زما په کتاب کې قالت لیکل دي استاد کتاب کې قالت ده کنه نو دا خدای قالت فحجتو زما کتاب کې ده قالا استاد کتاب کې قال ده دا قال نه ده پکار ها زما په کتاب کې قال ده نو قال ما به تا قالت وي نو قالت فحجتو حتی عاشی فرمایي زب بیمار شوما قالت عاشی فحجتو نو ظهور د عادت شو ادب بکو کا نظم مور د روحاني نو ظهور د عادت شو فلما ذل حائزا زوما دغه سعادت کی حتا کان یوم عرفه تر دې چې د عرفه رسوا ولم اهلل الا بعمره ما د مدینې نه معنی بکخه ما د مدینې نه احرام نو تړلې مگر د عمره فامرني النبي صلی الله علیه وسلم نو ما ته پیغمبر علیه السلام حکم کړو په یوم الترویه په وخت د ارادي د حج ان قدر اسی چې زپران زم خپل وخت و ام تشتو منغز کما یعنی غسل کما و الا بالحج واترك العمره او احرام د حج تړم او عمره په زبانی پرېګدم ففعلت ما دغه شکر حتا قضيت حجتي تر دې چې ما خپل حج پورا ک پتا پرنل فبا سمایا عبد الرحمن ابن ابي بکر ما سر زمارور نبی علیہ السلام علیہ فامرني ان اعتمر مکان عمرتي ما ته حکم ک چې عمره وکما فزيد پر حدود خپل زړی عمره د کم زینا احرام تړما من التنعیم د مقام تنعیمنا اغه تنعیم چې کوم د زمين هلتوي او اقرب المواقیت د حرم د مکه چې ده اغه تنعیم ده او دې زمانه کې وته مسجد عائشه وي چې داسې مکه نو د مدینه ته نو په دې خلاص درازي او چې کله مدینه نه مکه ته راځي نو بیا په ګسلاس راځي ٹھیک شو کنه ته خو بزین ان شاء الله دا بوج بوډا بداسي وي بیا تفصیل یادېږي ښا جی شاه بوان باب اقبال خیر ما ته بوډا وای پروا نشته باب اقبال انده وکنه یار باب اقبال المحيض وادباره وكل نساء يبعثن الى عائشه بالدرجه فيها الكرس فيه السفره فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وبلغت بنت زيد بن ثابت أن النساء يدون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن ما شاء الله طالب جانا دی ذکی دا مسئلہ یاد کا دی باب باندې هم امام بخاری رحم الله تایید کې د مسلک حنفی سبحان الله مصیبتن علی مصیبتن دې کې چته یو داسې باب راشي چې امام بخاری چې کوم دی د حنفیانو تر امام بخاری د حنفیانو رد وکړ امام بخاری په حنفیان الکه نو امام بخاری خو په سونو کې د مسلک حنفی تایید کړی دی انو هغه دې څه هنه نو دې څه هنه نه چې کوم ځکه مؤیدات دي هغه ته نه وای او چې کوم ځکه مؤیدات نشته هغه ته وای چې امام بخاری مخالف امام بخاری موافق دي شو کنه او بل خبره خو هغه زړه د خو هغه زوی منه کنه هغه د مشران علما او د خلیل سره خون کې او منګه خو یار کو سړب خلک موږ وځي او د مشرانو د خلیل خبره کو چې زمون امام ابو حنیفه په خپل د مسلک په وضاحت کې د امام بخاری د تایید ته محتاج نه دی زمون امام ابو حنیفه مسلک په خپل وضاحت کې په خپل حقانیت کې د امام بخاری تایید ته محتاج نه دی ٹھیک شو دا د غټو علماء د خلیل سره خون کی کنه خو ما لکاغي نقل اوس ګور علماء کرام صلحای امت دي ځکه دا خبره یاد کا چې تاسو په ترمذی کې دا خبره ویلې دا په ابو داود کې به ویلي چې احناف په نسبت باندې الوان د حیض در اعتبار نشته لري ځکه منګه ممیزه
په مستحاضو کې د ممیزي لمغه څه حیثیت نه ورکو ځکه چې د لون د دم لره هیڅ اعتبار نشته دی دم اسود وي دم احمر وي دم اصفر وي دم اکدر وي کدورت مټیاله خاوري رنگي زړ رنگي سور رنگي تو رنگي مختلف په اعتبار د مزاج د انسانانو وي تپش د انسان د مزاج مطابق وي نو عندنا لا اعتبار لالوان الحس او په دې کې چې موږ د پاره دوه قول دي او دې ځکه امام بخاری تایید کوي یو فتوا د زمنګ د مور روحاني حضرت عائشہ بای ایو فتوا دا بنت زید ابن ثابت رضی الله عنهم اجمعین عنها شوا نوانهم کې ټول راغله دا دوا روایات د دې صحابیاتو موږ د پاره دلیل دی او دارنګ امام بخاری دې سره د ابي داود هغه روایت چې کوم اغي ذکر کړه اوسه فإنه دم اسود يعرف دغه تردید کوي ځکه چې هغه یو جزئیه ده او د کلیاتو مقابله نشي کولای او بل هغه دم اسود يعرف چې تاسو ابو داود وویلی نو دغه زی ابو داود په خپل په دې سند باندې کلام کړی دی چې د دې سند ابو داود ته خوښ نه دی یو خو سند متکلم فی دی بل هغه یو جزئیه ده او د په مقابله کې مسر کلیات موجود دي ٹھیک شو نو څو کې د باب اقبال المحیض و ادباری باب د په بیان دا راتلو د حیض و ادباری او پتلو د حیض نو موږ به چې ادباره و اقباله بالعادت و بالایام بس باب د بیان د راتلو د حیض په اعتبار د عادت په اعتبار د ایام و ادباری او تلل د حیض په اعتبار د ایام سره بس واما الشوافی رحم الله اقبال المحیض و ادباری بالالوان فاذا كان دم اسود فهو اقبال الحیض وإذا كان دم أصفر فهو إدباره ولكن عندنا ليس الاعتبار للون نو إدبار وإقبال بالأيام دل سره وكنا نسان يبعثن إلى عائشة بالدرجة وی تیشو کنا بالدرجة كاللقمة نوی خذی یبعثنا چلے گلے بدوی الى عاشت عاشا بیت بالدروجات پا ڈبائی سر ڈبائی پی جانے دروجا ڈبائی پی جانے خوخا پا زمانے کی بدا سے ڈبائی والا کدیز ورنے کی قلپائی شوا وڑاوان قلپائی چیشی سوارو ڈبائی بوا کنا دا سنارے وان ڈبائی ڈبی گئے قلپی گئے وړي کې غونې لوخه وړه غونې تیلې وړه غونې ګوتې چې کوم یو وای خو درجه اصل کې ډبای ته وای نو یا باسنه به درجه دوی به لګل کول په یو دبي غي سرا فيها القروسو فوچ پای کې بدوی دا حیز مالوچ پراتو نو دبي غي وکنه ایکو بوړي پرته فيه الصفرتو چپائی کے با زجروال راغلو مطلب سو حضرت عائشہ ته تقوا زمانہ وا حضرت عائشہ به چې تو دا وګورا په دې لون کې اوس موږ په دې لون مبتلا یو آیا په حیض کې یو یا د حیض نه پاکي شوی یو چې موږ مزونو شروع کو فتقول عائشہ به چې لا سمان شوا دا سندا یا لا یتعجلنا یا لا تعجلنا تلوار مکوي تاسو په لیدود الوان سرا حتا ترینا یا حتا ترینا او چې ترینا شي خطاب تر دې چې وګوره تاسو القصه البيضاء هغه ټوکړه د چونی استک سپینا قصه ټوکړه د چونی البيضاء تک سپینا لټه تاسو اوس موږ لا سمانه تر دې چې ګوره تاسو خپل کورسو تک سپین لټه
معنا چې سو پوری دا